बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की ताज़ ता हर कले वयु ग्रान कोतुनको द खैबर पख्तूनख्वा काबीनी अहम इजलास नन शوی دی چې پاکي یو شمیر مهمې فیصلې شوې دي سړکونو په حواله سره کوم خبرو کو نو د سیاحتي ځایونو ته د رسیدو لپاره د 120 کیلومتره اوږدو سړکونو چې کوم د هغې منظوري ورکړه شوې ده. دغه شانې احیای پېښور چې کومه منصوبه ده هغې د دوباره شروع کولو هم منظوري ورکړه شوې ده. دې سره سره د بي آر ټي په اړه باندې چې کوم تازه ریپورټ دی هغه هم طلب کړی شوی دی چې دغه یوه هفته کې دغه ریپورټ د جمع کړی شي چې پای کې کوم فیډر روټس دي د هغې نه علاوه نور چې کوم پای کې مسایل دي د هغې حل لپاره څه اقدامات شوي دي دغه اپډیټډ ریپورټ هم غوښتلی شوی دی. دې سره سره د غنمو او د چینو جایزه هم اخیستلی شوې ده او چې د کومه ګراني ده دغه به کنټرول کول لپاره چې کوم اقدامات دي سسته بازارونه کولاو شوي دي دغه ګرانۍ په اړه هم ریپورټ طلب کړی شوی دی چې دغه ګراني څومره کنټرول کړی شوې ده او په کومه طریقه دا کنټرول کیدی شي. نو آیا دغه چې کوم مهنګایي ده دغه به څنګه کنټرول کیږي؟ بیا بل طرف ته که جماعت اسلامي والا موږ خبرو کو یو طرف ته پی ډي ایم جلسې کوي بل طرف ته جماعت اسلامي والا هم خپل یو تحریک شروع کړی دی. دغه دواړه تحریکونه چې کوم دي په دې کې مشترکات څه دي او دوی یو ځای ولې نه دي؟ په دې ټولو باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره په سټوډیو کې موجود دي نواز شانګله صاحب چې هغوی د پی ټي آی رهنما دي، د هغې سره سره عتیق الرحمن صاحب چې د پېښور د جماعت اسلامي امیر دي او د هغې نه علاوه تیمور باز به موږ سره د ټلیفون د لارې وي چې هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ رهنما دي. تاسو دواړو ته پروګرام کې هرکلی وایم. نواز صاحب شروع به ستاسو نه وکړم. نن چې کوم د کیبینټ اجلاس وشو د وزیر اعلی صاحب په مشرۍ کې پای کې یو شمېر مهمې فیصلې وشوې که مختصر راته ووایي په دغه کې د عوامو دپاره څه وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټول نه مخکې خو شکریه. نن چې کوم کابینټ اجلاس و هغې کې ډېر اهمې فیصلې وشوې او دا لږ غونته کې زه به تاسو ته دا پوینټس ووایم چې دې کې خو یو دا دی چې کوم ایکسپریس ویز دي زمونږ په پېښور کې ډي آی خان کې سوات کې د هغې لحاظ سره وشو. بیا د ایټا کیپیسټي اپلیفټینګ دپاره ډېر دغه وشو چې څومره محکمې چې کوم خپل ټیسټ اخلي هغه به د ایټا په ذریعه باندې اخلي. د هغې نه علاوه زمونږ تاسو ته پته ده چې د سیندونو نه او دغه نه شګه چې ده هغه بغیر د دغه نه کېده نو اوس هغه چې دی په هغې باندې بین ولګېده. دې نه علاوه چې کوم ریکروټمنټ زمونږ دی په مرج ایریاز کې د هغې لحاظ سره دغه وشو پروپوز دغه وشو چې دا به کېږي. مطلب هلته خالي پوسټونه چې هغه به پوره کېږي. بیا د ایجوکیشن تاسو ته پته ده چې د تحریک انصاف ټولو نه غټ ایجوکیشن او هیلث دغه دی کیډټ کالجونو لحاظ سره چې د هغې کوم پروپوزلز دي د اسټابلیشمنټ چې دا اسټابلیش کول غواړي د هغې لحاظ سره وشو. دې نه علاوه د هیلث کارډ کې چیف منسټر صاحب دغه دا چې کډنی او لیور ټرانسپلانټ چې دا ډېر د کې هم ډېره پیسه د غریب خلکو دغه کېږي او دا نه افورډ کېږي دا به پکې ایډ کېږي. د ایم ټي آی بورډ اف ګورننس چې د هغې ویکنټ پوزیشنز چې دا کمپلیټ کول غواړي. ډسپیوټ ریزولوشن بل چې دی هغه تاسو ته پته چې د هغې اپروول هم وشو. دې نه علاوه ماسټر پلانز چې دي زموږ چې کوم غټ ښارونه دي ځکه چې تاسو ته پته ده بغیر د پلانینګ نه او بغیر د دغه نه زموږ اوسه پورې دا ټول شی روان دي. انکروچمنټس چې دي د سیندونو په غاړه باندې خلکو د قومي ځمکې چې دي هغه قبضه کړي او د هغې سره بیا چې کله فلډز وغیره راشي هغې کې هم ډېر نقصان کېږي د خلکو. دې نه علاوه وایس چانسلر زموږ په یونیورسټیانو کې چې کوم ویکنټ دغه دي هغه پوره کول غواړي. پاور انرژي لحاظ سره دغه وشو چې کوم زموږ پروجیکټس دي هغه کمپلیټ کول غواړي. زر تر زره بالاکوټ پاور پروجیکټ چې دی د هغې نیکسټ کوم چې کمینګ جنوري دې پورې د هغې دغه وشو. دې نه علاوه په سوات کې اګریکلچر یونیورسټي ده د هغې دپاره نسپاک ته دغه وشو. تقریبا 6 لکه هیکټره کوم چې دغه په سدن ډسټرکټس کې د فصل دغه دپاره چې دا به د خیبر پښتونخوا چې کوم فوډ دغه دی شارټیج دی اولنې فوډ کوم چې پالیسي ده هغه پروسس کې دا هغه به انشاءالله زر تر زره دغه شي. دې نه علاوه تاسو ټولو به دا خبره کوله چې یاره گورنر هاوس او چیف منسټر هاوس تاسو ته پته لري چې کرناک هاوس شو چیف منسټر هاوس شو وزیر اعلی هاوس شو دا ټول چې دي دا به ټوریزم ډپارټمنټ ته ورکړی کېږي او دا تقریبا 168 ریسټ هاوسز چې دي دا به ټول پبلک ته انشاءالله زر تر زره په آنلاین بوکینګ وي
او تقریبا ټوټل د 168 دي. په دې کې څومره مطلب دا کې صد دي سپې ګرځتا چې اوس پوری څومره دغه چې کوم دی هغه ولا کړی شوی نور ولا کې د پروسس روان نه کني او چې دې کې تقریبا دا سری چې آوټ سورسینګ دا ټول آوټ سورس کیږي لګیا دي کنه 15 ریسټ هاوس شوی 48 نور دی پدې کې او 80 پدې کې نور دي دا به ان شاء الله زر تر زر پدې باندې کار وشي. زمونږ د بیت المال سره ایم او یو ساين اپروول وشو هغه له سره کوم چې زمونږ د پناهګاه مونږ جوړ کړی دي د دې تقریبا 60% د دې فاینانسینګ چې دا به کې پی ګورنمنت کوي او 40% چې دا به بیت المال کوي د دې مینجمنټ هم د لپاره تقریبا 168 میلیون چې کم شیر دی د خیبر پختونخوا هغه مونږ کې خو تقریبا شل زره کم میټریک ټن شوګر چې زموږ امپورټ کړی دی کراچي پورټ باندې دی داغه ټرانسفر چې خیبر پختونخوا ته هغه زر تر زر کولی او دین علاوه چې زموږ چې کوم دارولونه دي تقریبا 48 کیلومتر کالام کومراټ روډ دی تھل پټرک روډ تقریبا 52 کیلومتر دی تھل جذبانده چې دا تقریبا ټیک دا نواز صاحب دا ټول چې کوم تاسو کابینټ نن فیصله شوې دي د چینو په اړه چې کوم تاسو خبرو کړه زه به تاسو راځم په چینو به تاسو کوم چې دا بیا کم راشي نو څومره ریلیف د خلکو ته ملاوي دي خو زم به عتیق الرحمن صاحب طرف ته عتیق صاحب تاسو راتلک دا وایي چې کوم نن دا اجلاس شو ډېر مهمه فیصله پکې وشوې خو دا فیصله چې کومي بیا عملي کیږي نه د دې عملي کول لپاره به څه کول پکاري. ډېر شکریه ارشاد صاحب د نن اجلاس تفصیلات چونکې دلته زه خبر شوم ډېر تفصیلات ما سره نشته خو دا چې کم دلته بیان شو داسې اجلاسات خو کیږي هره میاشت کیږي دې وخت کې بنیادي مسله که مونږ وګورو په خیبر پختونخوا کې او پېښور کې عام سړي ته ډېره زیاته مسله ده یو غریب سړي ته دې وخت کې غنمو ریټ چې اوړو ریټ چې کم دی هغه چې کم پوزیشن ته رسېدلی اوړه شارټیج باندې دي نه میلاویږي دا منیجمنټ نشي کولی د چینو کومه معامله چې تاسو بیان کړه چې دا مونږ امپورټ کړ درآمد هم کړ دا د چا وجې نه د چینو سکینډل چې کم سپریم کورټ او های کورټ لاهور های کورټ دا یې نوټس اخیستی او کم خلک چې دې کې انوالو د چینو په ټول مافیا چې انوالو او هغې کې هغې ارپتي شو عام سړي ته چیني د 55 روپۍ نه په دې حکومت کې 110 ته ورسېده اوړه ګران دي چیني ګران دي غوړي ګران دي دلته دوايانې کې 300% اضافه وشوه نو دې وخت کې عام سړي ژوند چې ډېر مشکلات دي او غالبا دا ټول اجلاسات چې کم کیږي نو دا زبانی جمع خرچ دی او مغه د خیالي تبدیلی یو ناره ده چې کم مخکې اورېدل شوې ده 100 کالونه تیریږي او اوس عوامو ته اندازه کیږي چې دا ناره اسې جذباتي او سطحي غونتې ناره وه او دې په نتیجه کې چې کومه تبدیلي راغله نو دا د بالادست طبقې د یو خاص طبقې او د جاګیردار او د سرمایدار طبقې ته فایده ورسوله خو عام ولس ته ډېر زیات تکلیف او نقصان دی په دې کې او هغوی ورځ په ورځ د هغوی ژوند خرابېږي زیات. ټیک دی جی نواز صاحب تاسو خبره وکړه چې کوم چیني دي نو هغه رسېدلي دي کراچۍ ته بیا دغه چینی به څومره پورې به موږ تاسو ویلی شي چې هغه د عامو خلکو ته راشي او د عوامو ته ریلیف میلاو شي ځکه چې په 110 روپۍ باندې چینی اخیستل ظاهري خبره ده دغه څیز ضروري دی هر څوک بیا اخلي خو لکه د هر څوک دغه افورډ کولی نه شي تاسو په خپله ځای سودا به کوئ هر چا لپاره ډېر زیات ګرانه ده نو دغه عوامو ته دغه ریلیف د څومره پورې میلاویدی شي او بل دویم خبره وکړه عتیق صاحب هم خبره وکړه چې دغه شانې د دې چې کوم دغه شوی وه انکوایري شوی وه په هغې کې چا ته څه سزاګانې میلاو شوې که نه ټول نه مخکې خو چې زه عتیق صاحب زما رور چې دی د پرومیسز او د وعدو خبره وکړه چې عملي کار نه کیږي نو خبردار جی چې تحریک انصاف حکومت چې کله 2013 کې راغی نو زموږ یو ویژن و چې یاره موږ به سکول کې استاز ورکو موږ به صحت کې ریفارمز راولو نو هغه خو تاسو وکته جی چې کله د دې حکومتونه تیر شوي نو په سکول کې استاز نو ماشوم به ته استاز بنو یا به استاز په بهر ملک کې تنخواه غسته دلته به هم تنخواه غسته بل دې نه علاوه شارټیج و د ټیچرانو سکولونه جوړو په هغې کې بلډینګ به ولاړو ځکه چې ایم پی ایم این ای به ټیکهدار و هغه به خپل ټیکهدارۍ دپاره هغه سکول جوړ کړی پیسې به یې پکې ګټلې وي او چې کوم د قوم او د ماشوم د مستقبل خبره به د استاز نو هغه به پکې نو دې نه علاوه چې تحریک انصاف حکومت راغی نو تاسو ته پته ده چې زمونږ څه 3.5 زره ډاکټرانو په ټوله صوبه کې نو څلور چنده مونږ چې دی نو ډاکټران دلته کې برتي کړل بیا د هغې نه علاوه بیا مونږ تاسو ته پته ده چې صحت انصاف کارډ شروع کو هغه هم د چا نه پټه نه ده هغه غریب خلکو ته دغه شو
د دې ریفارمز د وجې نه دا فیصله به زه عتیق صاحب ته وایم چې دا که وعدې موږ نه وې پوره کړې، موږ د گورننس خبره کوله، د گورننس خبره د پولیس ډپارټمنټ تاسو په لاست کمنټ کې زموږ وکته، نو موږ به چې کله په ټاک شو کې کېناستو نو د خلکو به موږ د ټولو ملګرو موږ ته وی چې یاره دا قوم چې دی د پښتانه د خیبر پختونخوا دا دویمه پیر ووټ نه ورکوي. ما به همیشه دا وی چې دا ووټ ځکه نه ورکوي چې تاسو راځئ خبرې کوئ او دا لوټ مار چې کوم دی نو دا کیږي او بیا خپل وعدو نه واپس تاسو واپس هلته ځئ او هغې تاسو له ووټ نه راکوي او انشاءالله موږ به 2/3 اکثریت نن پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 2/3 اکثریت ځکه اخیستی چې موږ وعدې پوره کړي دي. پاتې شو چې د شوګر او دغه مسایل ګورئ جي تحریک انصاف حکومت چې راغی نو ټول نه مخکې دا خبرې کېږي چې په 90 ورځو کې عمران خان صاحب ویلو چې زه به خپل لایحه عمل ورکوم. عمران خان صاحب خو ډېره ښه خبره کړې وه او یو قسم انډر اسټیمیټ کړي دا خلک چې دوی چې کوم د ملک تباهي کړې ده دا به د دې لایحه عمل به زه په 90 ورځو کې جوړ کړم. خو چې اگر راغې په حکومت کې هغه ته اندازه وشوه چې نه دا د سوچ نه هم زیات تباهي شوی دی د ملک او دا داسې په 90 ورځو کې په دې کې نه کېږي. زموږ 2 کاله وشو چې زه عتیق صاحب ته دا وایم چې د مسایل ورځ ورځ موږ ته نوې مسایل هم راځي او دا په دې خاورو کې ښخې مسایل دي، نور به هم انشاءالله تاسو به ګورئ چې نور مسایل به هم راځي. ډیمانډ اینڈ سپلای خبرې جي دا چې کوم کرایسس دي دا د تحریک انصاف حکومت نه دا د مسلم لیگ په حکومت کې به چې راغله نو پی 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 به شروع شو، الزام به شروع کو دغه شانتې پی 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 حکومت کې به شروع شو. دی چې کوم خپل دا مافیا ده جي دی مافیا د خپل قوانین جوړ کړي او دا خلک په لوټ مار کو. تحریک انصاف حکومت په تاریخ کې اوله پر عمران خان صاحب دا سټیپ واغست چې کمیشن یې جوړ کړ د شوګر او د اوړو دپاره د فرست ټایم وشو او هغې خپل فایندنګز مخامخ کې ښودل چې دې کې ایډمنسټریټیولی کوم ځای کې خرابیانې دي، دې کې مافیا کم ځایونو کې دا قوم لوټ کوي. نو دا ګورئ جي دا حساب کتاب چې دی دا د عمران خان د یو دکاندار حساب کتاب نه اخلي، د 2 کروڑو عوامو سره یعنی زیاتې شی دی. د دې داسې نه دی چې دا کمیشن نن راغی او سبا له به مونږ خلک دغه کو دا ریپورټس راغله په دې باندې ټایم به پکې لګي چې کاروایي تاسو کوئ بالکل جي څومره ټایم به لګي ګورئ جي ټایم خو به خامخا لګي. اوس د دې خو ماته پته نشته چې میاشت لګي 2 میاشتې لګي 3 میاشتې لګي لکه اچانک نه تاسو په خپل خبر جاری ساتئ. نواز صاحب موږ سره تیمور صاحب موجود دی د عوامي نیشنل پارټۍ رهنما دی. تیمور با صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني ارشاد رو ډېره مهرباني. تیمور صاحب تاسو زموږ आवाज راځي؟ جی بالکل جی راځي ارشاد راځي. تیمور صاحب زموږ سره आवाज تیمور صاحب تاسو زما आवाज راځي نو دا به راته لږ ووایئ چې تاسو هغه توجه چې کومه وه د عوامي نیشنل پارټۍ نو هغه منقسم وه، یو تاسو خپل لانګ مارچ اسلام آباد ته، بل د پی ډي ایم یوه جلسه وه چې په پېښور کې هغه به تاسو هغه هم کوئ په 22 دغه باندې. اوس راته لږ دا ووایئ چې ستاسو هغه یوه مسله خو حل شوه خو اوس چې کوم را روان ستاسو جلسه د هغې لپاره ستاسو ټارګېټ څه دی؟ ټارګېټ هم جي لکه اول مهرباني دي ټولو ملګرو د اسلام آباد هغه نه خو څوکې تاسو خبرې یې ښه ډیټیل کې چې پرون لکه دا زموږ چې کوم ریاکشن و نو هغې دپاره د مارچ او زموږ د ګیلاس زړهبدګۍ د پښتون قام چې کوم زړهبد شوی و په دې بیان باندې جی جی د هغې هغه زړهبدي ختمولو دپاره پرون د وفاقي چې کوم وزیرانو هغې رالل او دا خبره مطلب لکه سره د یو معافی چې صرف د عوامي نیشنل پارټۍ نه بلکې د ټول پښتون قام نه معافي وغوښته. جی جی نو مسله خو چې په هغه ځای حل شو نو همدغه رنګه خپل روایات مو برقرار وساتل، مونږ هم چې هغه کال واپس واخیست. اوس پی ډي ایم 22 نومبر ته چې کوم انشاءالله دغه جلسه ده روانه مونږ ته بالکل پارټۍ ته ورکر ته ټول لیډرشپ ته یې ول ډېر ټیک ټاک انسټرکشنز دي او مونږ خپله تیاري ښه ټیک ټاک کړې ده. دې دپاره به مونږ انشاءالله یو غټ سټرینث به انشاءالله شو کوو او دا به انشاءالله ثابت کوو چې دا صوبه چې کومه ده لکه دې ټایم کې موږ د مقابلې په هغه کې نیو د اتحاد خبره به کوو خو په دې جلسه کې به انشاءالله کوشش کوو چې هر چا نه زیات تعداد زمونږ دی انشاءالله موږ به په لکونو ورکران خپل ځان سره راولو او دلته دې میدان کې به انشاءالله ټولې دنیا ته ښایو د حکومت ته به ښایو. ٹھیک دی جی تیمور صاحب تاسو موږ سره الله تعالی چاره کړی دی منډیټ دغه دی چې کوم دی چې اوس موجود دی. جی جی تیمور صاحب تاسو موږ سره پروګرام کې عتیق الرحمن صاحب پی ډي ایم هم یو تحریک شروع کړی دی، هغې 3 جلسې وکړې، 4مه جلسه په پېښور کې کوي. تاسو هم خپل یو تحریک شروع کړی دی، ملکن ډیویژن کې تاسو جلسې کوئ. دغه ستاسو چې کوم مقصد دی د ټول تحریک دغه څه دی؟
ګورې چې دې زموږ چې کم تحریک د دې وخت کې او د دې ملکنډ ډیویژن نه آغاز شو دا به ورو ټول پاکستان کې دا تحریک خورېږي او جلسې به هم کېږي او امیر جمع اسلامي پاکستان سراج الحق صاحب په کال باندې موږ اسلام آباد اړخ ته تلو ته تیار یو. اصل معامله دا ده چې کم نواز صاحب تاسو ته وموې چې مافیاز دي دا مافیا دی حکومت کې چې کم منسټرۍ کې او په کابینټ کې او په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې ناست دي دا د نه مخکې نورو پارټو په شکل کې هم دکل ته ناستو. پاکستان باندې یو خاص طبقي حکومت دی او هغه طبقات چې دي هغه کله یو پارټۍ ته ننوځي او کله بل پارټۍ ته ننوځي او هغوی خپل همغه یو بل سپورټ او د یو بل سره کومک کوي. جی کم د منډیټ خبره چې وشوه دا منډیټ ډېر ښکاره دی چې آر ټي ایس سیسټم د وجې نه دا منډیټ ډېر های میلاو شوی. بېشکه د دې لپاره یو ډېر لوی پری پول یو ریګینګ هم شوی او خلکو رایه عامه یو وخت ته جوکاو کړې هم وه خو چې څونه تیزۍ سره د تبدیلی دا ناره بره تلې وه هغې نه تیزۍ سره دا په ښکته را روانه ده اوس او عام عوام ډېر بېچینه دي او غالبا اندازه دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب ته هم د دې ګیر چاپیره چې کم خلک ناست دي هغه خلک دوی ته صحیح رپورټینګ نه کوي او دوی ته پوره پراپر اطلاعات نه ځي چې دې وخت کې عوامو کې څونه بېچیني ده دې پوزیشن کې دي خلک چې کرایمز کې سټریټ کرایمز کې اضافه وشوه د دې اضافې تاسو پولیس ډپارټمنټ نه تپوس وکړئ د یې بنیادي وجه بېروزګاري ده غربت دی او مهنګایي ده دې د وجې نه دا ټول مسلې دي په خودکشۍ کې اضافه کېږي لګیا تاسو اخباراتو رپورټ وګورئ د یې وجه دقه مهنګایي او ډپریشن دی. دا چې کومه خبره وشوه د سکولونو پاکستان کې پیلنې صوبه خیبر پښتونخوا وه چې هغې کې زمونږ فاینانس منسټر د هغه وخت سراج الحق صاحب ټوله صوبه کې هر یو ماشوم د پاره کتابونه فری که فیس یې ورته ختم کو او همغه تسلسل اوسه پورې روان دی. دا یو زبردسته کارنامه او دې وخت کې دا پوزیشن دی چې پرون تاسو سوشل میډیا وګورئ یا بل ورځنی ریپورټینګ وګورئ په صوبه خیبر پښتونخوا کې د یونیورسټو طالب علمان روزي هغې وایي چې تاسو ګرانټ سیوا کوئ او فیسونه کم کوئ موږ ته. دې وخت کې په خیبر پښتونخوا یونیورسټو کې یو غټ بحران دی څونه وخت نه د ډېر شي یونیورسټۍ داسې دي چې هغوی خپل ښکته نان ټیچینګ سټاف چې دی هغه کم کو او اساتذو تنخواګانو مسله ده هغې ته او ډېر شي یونیورسټۍ بغیر وایس چانسلر چلی لګیا دي. ډېر شي یونیورسټۍ داسې دي چې هغې کې یو وایس چانسلر ته 2 او 3 یونیورسټۍ حواله دي دا ان ګراوند رپورټ دی اصل خو دا هغه رنګې منظر عام باندې نه راځي. نو دې وخت کې څنګه چې مهنګایي زیاته شوه د وړو ریټ زیات شو چینیز ګرانه شوه دوایي ګرانه شوه همدغه رنګ یو بله مسله هم شوې چې تاسو په دفاترو کې وګرځئ تاسو خپل روزمره مسایل حل کولو لپاره سرکاري دفاترو ته چې لاړ شئ نو د کرپشن ریټ هم سیوا شوی دی او هغې ټول نه غټ ثبوت بي آر ټي ده چې بي آر ټي باندې کم اسټیمیټ لګېدلی او د ګورنمنټ هغه وخت کې لګولې او نو تاسو د هغې نه ملټیپل خرچه وشوه تقریبا 92 ارب روپۍ نه زیاته خرچه وشوه او دې وخت کې د بي آر ټي ټیکېدار چې دی هغه نشته په ګراوند باندې او ډېر زیات ګورنمنټ ته په خپله دا مسله ده پی ډي اے ډپارټمنټ ته دا مسله چې د ټیکېدار آینده ریسپانس نه ورکوي. دې کې بنیادي وجه هم دا ده چې دې کې کرپشن شوی ځکه ریټ هم سیوا شو ځکه دا مسایل هم دي. ټیک دی جی نواز صاحب دوه خبرې د دې پرې خبرو کې تاسو وکتل یو خو د وایس چانسلرانو خبره دې وکړه واقع ده چې په تحریک انصاف حکومت کې دا یو ډېره لویه مسله ده د نن نه تقریبا یو 2 میاشتې مخکې پر مشرق اخبار کې یو ریپورټ شایع شوی چې پای کې تقریبا په 21 یونیورسټیانو کې داسې و چې پای کې رجسټرار په یو کې نه و په یو کې ډایرکټر اډمیشن نه و مختلف پوسټونه پکې خالي وو د هغې سره سره وایس چانسلران چې د ټول نه غټ دغه ده نن هم په ډېرو یونیورسټیانو کې اسلامیه کالج مثال کوم پېښور یونیورسټۍ والو نو د هغې وایس چانسلر چې کوم دی نو هغه د اګریکلچر یونیورسټي وایس چانسلر هم دی دغه شان هلته هم دی په مختلفو یونیورسټیانو کې پرو وایس چانسلران دي د هغې وایس چانسلران چې کوم دي نو هغه نشته نو دغه ځای کې تاسو نه ګڼئ چې د دغه وایس چانسلرانو چې دا څومره مسایل دي د هغې د عدم تقررۍ له وجې نه مخې ته دي دغه زر حل کول نه دي پکار. ګوره جی داسې چې ما خو څنګه تاسو ته وایي چې نن کابینټ ډیسیژن راغی چې ټول وایس چانسلر چې کم ځایونو کې ویکنټ پوسټ دي دلته به وایس چانسلران وشي نو ظاهره خبره دا خو چې چونکې کابینټ ډیسیژن وشو نو هغې کې خو څه شک پاتې نه شو خو زه به د دې یو 2-3 خبرې دې وکړې اصل کې خبره دا رهجي چې وایي په اردو کې به مخکې وي چې الټا چور کوتوال کو ډانټې او بیا د پښتو یو متل دی چې زی زی ابازوله به راځي قوم چې دی کنه جی عتیق صاحب که مونږ ډېرې خبرې وکړو چې یاره داسې وشو هغه شو قوم دا تپوس په ضرور کوي چې آیا دا نن چې کوم کرایسس دی که پاکستان چې دی د هغه انکم نشته او خرچې ډېرې دي په قرضو کې ډوب دی پی ای اے تباه دی ریلوے تباه دی زمونږ نورې کم چې ادارې دي هغه ټولې تباه دي ایکسپورټ زمونږ نشته
نو قوم عتیق صاحب دا تپوس کوي چې د دې ذموار آیا د عمران خان دی که د عمران خان ته په تحفه کې ملو شوی دی یعنی زه به معذرت سره یو لفظ استعمال کم د شرم چې زه معذرت سره دا لفظ استعمالوم خو چې کم خلک دا کار کوي که نه چې چا د قوم سره دا د بې شرمۍ کار کړی دی هغه راځي مونږ یعنی قوم ته دا شو کوي چې یاره دا عمران خان چې دی دا ټول قصور د ده دی ځکه چې دا مونږ خو دا ملک تباه که په اویو کالو کې په 2 کالو کې دو زمونږ دا چې څومره تباهیانې دي دا یې زیاته ولې نه کړې اوس خبره دا راځي چې مولانا صاحب هغه بل ورځ کوم چې د دې هغه جوائنټ سیشن پر نه بل ورځ نو هغې کې مولانا صاحب وایي چې جی د چیف اف آرمی سټاف نوم به اخیستی کېږي ځکه چې د پرایم منسټر نوم اخیستی کېږي نو پرایم منسټر خو ستا عمران خان صاحب چې دی هغه پسې خبرې بالکل کوئ تاسو دا خو جمهوریت دی خو د چیف اف آرمی سټاف یا د چیف جسټس زموږ د جمهوریت سره دی وخت کار نشته هغې خپل په ادارو کې لګیا دي ها زه به تاسو سره موږ ټول به ودرېږو چې کله یو سړی ډکټیټرشپ کوي هغه آئین شکني کوي او هغه د مارشل لا اقدام کوي نو بیا خو ټیک ته موږ ټول به یو ځای ودرېږو خو چې دې وخت هغه خپل په ادارو کې خپل په کمانډ باندې ناستي افسوس خبره دا رہی چې بل ورځ مې د لطیف افریدي صاحب چې دی نو د بار کونسل تاسو ته پته راکنه د سپریم کورټ بار دغه شو نو د هغې چې ما انټرویو اورېده نو هغې یو ځای کې لفظ استعمال کړ چې زه به حیثیت د پاکستان او یو مسلمان زما چې کوم 2 قومي نظریه ده هغه زما په خیال دا ده چې هغه چیلنج کړه 2 قومي نظریه دا و چې یو هندو دی یو مسلمان دی زموږ کلچر زموږ رو رواج زموږ سوچ زموږ مذهب جدا دی لطیف افریدي صاحب پکې چې دا خبره وکړو نو زموږ ټول پاکستان یعنی قوم چې څومره هغه انټرویو چا اورېدلی د هغو ټول خفه شي دي چې هغوی د ډیویژن خبره وکړو چې یاره ډیوایډ د شوی دی بیا چې جی هغې د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب په باره کې چې کوم خبرې وکړي چې یاره دا کانسټیټیوشن یې نه دی ورکړی وی ډېر د افسوس خبره ده چې دا مونږ ټولو ته پته ده چې یعنی دا خفیه یې خوښې وه چې د قائد اعظم محمد علي جناح یعنی د ژوند چې دی یو څو ټایم دی او دا یو خفیه راز و او چې څنګه پاکستان آزاد شو نو د هغې دغه وشو هغې ته خو ټایم وملا شو خو زه یو خبره کول غواړم د پی ډي ایم لحاظ سره دې یو خبره وکړه پی ډي ایم بالکل رامخکې شئ بالکل جلسې کوئ جلوسونه کوئ دا ستاسو حق دی خو تاسو عمران خان نه څه غواړئ چې جی 4.5 اربه خساره چې د پی ای اے دا ولې شي ده دا د عمران خان نه غواړئ تاسو نن د عمران خان صاحب نه دا غواړئ چې په سکول کې استاد ولې نه تا استاد راوسته مجرمې ته نن لګیای او ته حقیقي د دوی احتساب دي شروع کړل کمیشن ګورې جهانگیر ترین صاحب زموږ خپل یعنی د عمران خان صاحب ډور کلوز خو کمیشن کې داغه نوم راتله د دې حکومت د خلاف کاروایی کی بالکل نواز صاحب خبرې ترې به زموږ جاری تیمور صاحب به هم تاسو خبرې وکړي دغه جواب به هم ورکړي خو موږ سره د می ټیم دی ګران کوتون ګوړه غونډې د مخلو پس راځو موږ سره د مینه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی او کومه ګراني د په هغې باندې زموږ خبرې ترې روان دي تیمور صاحب تاسو راته لږ دا ووایي دوی هم خبره وکړه د لطیف لالا په حوالې سره که د هغې هم څه جواب ورکول غواړئ او بل چې کوم ستاسو د پی ډي ایم جلسه ده تر دې دمه د هغې اجازت نه دی ورکړی شوی نو آیا که تاسو ته دغه اجازت میلاو نه شي نو بیا به ستاسو آینده لایعمل څه وي جی لطیف لالا په حواله باندې چې دې کومه خبره وکړله جی نو دا هغه خو په کار ده چې لطیف لالا سره رابطه وشي ځکه هغې به ډېر ښه ډیټیل کې دې ته د دې خبرې جواب ورکړي خو زه به صرف دومره ووایم چې کله انسان تنقید کوي کله انسان ناراضګۍ اظهار کوي نو د هغې باندې دې حکومتي غاړې نه د دلته نن په موقع باندې زما د رور چې کوم ناست دا د یو د حکومتي ذمہدار په حیثیت باندې ناست نو د به دا خبره کوله چې زمونږ د لطیف لالا څوک پیژي شناختی د پاکستان لري یا نه لري آیا پاکستانی دی که نه دی نو که هغه یو ګیله وکړله هغه که یو تنقید وکړو لږ سخت یې وکړو نو د دوی خو دا هغه نه دی چې هغه دوی په افسوس وي دوی ته پکار دی چې راشئ د خپل خلکو د عوامو د دوی د ګیلې ورکې کړې نو دا خو جي زه د دوی دغه شی بالکل نه ورسره منم چې دوی کومه ګیله د لطیف لالا نه وکړه زه یم چې تاسو د دا خبرې دا مسلې حل کړئ تاسو اوس وګوره جی اول خو نن د کیبنټ سی یو ډیسیژن راغلی دی چې منسټرز ته اوس د 2.5 سال بعد دی دغه حکم جاری کو چې تاسو خپل محکمو کې په میاشت کې دنه تاسو کوئ تاسو قیمتونو باندې هغه کې قیمت هغې د څنګه کم کړي
टाइगर फोर्स مو را باندې مسلط کو چې دا به اوس د قیمتونو تاسو کوي اداره ته وایي قیمت په دې د ټیکسونو تاسو وګورئ چې ټیکسونه په کم ځای باندې ولاړ دي قیمت په څنګه بره نه دي پېټرول په کم ځای باندې ولاړ دي قیمت په څنګه بره نه دي د بجلی کم ریټ روان دي چې قیمت په څنګه بره نه دي آیا جی منیسټر کا تاسو ووم کې نو تاسو ته د قیمت وکي دي د دې نه کوي دي اوس ټوله خبره په مافیا سوکته دي مافیا هم د دې پارټي ده مافیا جی د دې پارټي ځکه دا چې د اوړو بحران راغی جی د اوړو چې کم په کمیشن کې کوم نمونه رالل دی اوسه پورې چا سره سزا او د جزا عمل کړي دي جهانگیر ترین جی کلیر کټ جی پرویز سټک صاحب سوره د مکه په مثال کې پیش کړي دي کلیر کټ ویلی دي چې دا غي په مثال کې داسې پیش کو چې وګورا چې چینه په د چینی چورې کې چې کم د دین عمر راغې نو جهانگیر ترین هم وي په دې کې معاف نه دي نو جهانگیر ترین اول چلو ټیک شو په لندن کې او تاسو لاس نو ور رسیدلو نن راغله د ما په خیال په پاکستان کې د هغه سره به سزا او د جزا عمل کله کې کنه د ګلګت بلتستان الیکشن ضروري شو دي د لپاره صحیح ده نو زه چې دا هغه قومه دی اوس خدای ته دی وګوري لګ د حقیقتونه تسلیم کی دی اوس په کنټینر ولر د پوزیشن والا نه دی د دی نن دی پلاس کې دا د ملک ذمہ داری ده دی حکمرانان دي د حالات ته سم کی په فورسونو مورسونو په دې شزونو باندې د عوامو ته نور دوکه نه ور کوي وکاله نه دی په دې صوبه باندې دی مسلط دي د ماته وي د صوبې د پاره د بي ار ټي د عذاب نه علاوه ماته وکړي چې دي سکړي دي په سونو اربونو روپے قرضه په دې صوبې باندې دی راوړه د دې نه علاوه ته ماته وکړي چې دی کومه کې ګړه کړي ده صحیح ده تیمور صاحب دادا جی تیمور صاحب ذمہواره و پیژنې جدي د اوستن کې دونو د شي زونه نه منشي د تنقیب ته دی باندې سو کوم کوي دا غه حل دی راو باسي ټیک ده تیمور صاحب تاسو د اوس چې کوم جلسې تاسو رواني سلسله روانه ده حکومت هم د جلسو سلسله روانه کړې ده حکومت وایي چې کوم د کورونا د دویم لهر روان نو خپل جلسې هغه وایي چې موږ به کینسل کوو نو تاسو هم دغه شان د کورونا ایسوپیز د وجې نه د خپل جلسو چې مخکې کومې روانې جلسې دي هغه دغه شان د ملتوي کولو سپلین شته کوم دغه شان تاسو جلسې به جاري وي نه جی ګوره جی که کورونا په سواد کې دی ته لګېدلې وه چې سواد کې دی کومه جلسه وکړله چې د یارې نیم راوند بند کړی و چې دی یارېدل چې دې ته به څوک لکه را نه شي که نه نو بس مهرباني د ټول ډیویژن د پی ټی آی د ورکرانو د منسټرانو صاحبانو د سرکاري اهلکارو چې هغې څه په اخوا دې خوا څه چل ول کې چې هر څنګه وشو هغه نیم ګراونډ یې داسې ورته ډک غونډې کې کو خو لکه هغه ورځ که دې ته چاته کورونا شوی نو خیر دې موږ به هم ویلي چې او لکه دا خبره بیا سیریس طرف ته روانه ده نو کورونا ما په خیال دي د هغې ټارګېټ لکه هغې باره کې هسې م وایي چې دا لیبارټري میډ وایرس دی ما په خیال چې هغې کې د لیبارټري کې چې کله جوړولو نو کورونا ته په ټارګېټ باندې د پاکستان اپوزیشن پارټیانې ورکړي دي چې کله دی منې شي دي نو موږ به بیا ګورو چې څه هغه کوو فلحال زموږ هېڅ داسې خیال نشته چې دغه جلسې ختمې کړو ټیک دی جی ډېره مننه تیمور صاحب موږ له د وخت راکولو نواز صاحب د دیو پرې خبرو کې د عتیق صاحب په خبرو کې مې یوه د ټول نه موږ که پار څه باندې پروګرام کوو خو په اخر کې خبره دې ته راځي چې ګراني ده او د ګرانۍ د وجې نه هر سړی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات متاثره دی دا حکومت چې کوم دی ټیک د موږ ګورو وزیر اعظم صاحب هم احکامات جاري کړي په صوبایي سطح باندې هم دا کېږي هغه امپلیمنټیشن چې کوم دی هغه عمل کمزوری دی نو دغه مهنګایي چې کومه ده په کومه طریقه کنټرول کوئ او تاسو څه بازارونه کولاو کړي او د هغې څه سټیټس دی دا خلکو ته د ریلیف ورکولو لپاره تاسو اقدامات کوئ ټول مخکې چې زه یو خبره کول غواړم تیمور باز صاحب هم ناست دی او عتیق صاحب هم ناست دی عتیق صاحب وختي یو خبره وکړه چې ګورئ دا قوم چې نن پورې خوړی شوی دی که نه جي دا هم په دې خبرو مس ګایډ چې ورته وایي که نه چې حقیقت یو وي او قوم ته خبره بل کېږي د کوم چې د سیفټي کرایم رپورټ دی که نه جي د هغې مطابق 2017 کې قتل و غارت چې په کې پی کې شوی که نه جي 414 اوس د دې ریټ چې دی دا 386 ته په 2018 کې راغلی و صحیح نو د دې دوی چې کوم خبره وکړه چې کرایم ریټ بر روان دی نو دا د دې دپاره د یو اتھنټک رپورټ خبره زه کومه سیفټي کرایم رپورټ چې دا کته را روان دی او انشاءالله دا به کته راځي خبره دا چې دوی د سواد د جلسې خبره وکړه نو دا خو ظاهره خبره ده چې ټول پاکستان وکته چې یو طرف ته د پی ډي ایم جلسه او بل طرف ته د عمران خان صاحب د تحریک انصاف یوازې جلسه ونه او بل طرف ته باجوړ کې جماعت اسلامي والا جلسه هم بالکل جی جلسې چې دي نو هغه هر ځای کې کېږي او هر سړی کولی شي ټیک شو جی دویم خبردار جی ګورئ چې د تاسو ته پته چې بلاول صاحب یو خبره ابروز کړې ده چې کہاں ہے وہ مکان گھر جو خان صاحب نے دینے تھے نو د شرم خبره او د افسوس خبره ده چې بلاول صاحب چې تقریبا 15 کاله وشو تا خپل دا تپوس نه کوي چې زما نیکه واده کړې وه زما پاټۍ واده کړې وه بیا زما والده راغله بیا زما والد صاحب راغی
بیا زمونږ دا دومره حکومتونه تیر شو 45 کالو کې موږ یو کور چاله ورنکړ. نن هغه د عمران خان صاحب نه دا ډیمانډ کوي. ښه خبره ده چې هغه دا ډیمانډ کوي چې یاره زما د نیکه نه واخله اوسه پورې زما پارټۍ خو یو کور ورنکړه. خان صاحب ټول قوم تا ته ګوري. دا به کله ورکوي؟ نواز صاحب مهنګایي پوینټ خبره دی. زه ګورې مهنګایي شته، بالکل شته. د دې نه موږ دا نه یو چې مهنګایي نشته. وجوهات چې کله موږ وجوهاتو پسې ځو کنه جي نو څوک د هغې سره بیا د دې ټولو مسله دا راځي چې دوی په هغه وجوهاتو باندې نه راځي. په دې ملک کې مهنګایي شته، په دې ملک کې کرپشن تیر شوی دی، په دې ملک کې ما خو تاسو ته وایي کنه چې ګټه وټه زیاتې کنه د خلکو د ریاست او هر څه ټیک ټاک نو بیا مهنګایي غټه خبره نه. ګورئ چې زه تاسو وایم چې که تاسو دلته کې کوک بوتل اخلئ کنه چې هغه که په 100 روپۍ دی نو په دوبۍ کې به هغه په 100 روپۍ باندې وي. خو هلته کې ګټه وټه ستا زیاته ده ځکه خلکو ته دا احساس نه کېږي. دویم ګورئ چې په دنیا کې د ټولو نه غټ موږ بار بار د دې خبره کوو چې دا صحت انصاف کارډ چې ملاو شوی دی د غربت د ټولو نه غټه وجه چې ده دا د صحت دی چې د صحت ایکسپنډیچر چې دي اخراجات د قوم چې دي دا د ټول نه غټ ملا د سړي ماتوي. د غریب سړي مو د چې کوم میډیوکر دي د هغې که بالفرض په یو غریب سړي باندې که دا څوک وایي چې یاره 10,000 یا 20,000 د کال ایکسپنډیچر زیات شو، اخراجات زیات شو، ګراني شوه، بل طرف ته تاسو د هغه غریب سړي نه تپوس وکئ چې هغه ماشوم خدای مکه یا په کور کې بیماري او هغه دا سوچ هم نشي کولی چې زه به د 10 لکو روپو علاج کوم. نو دا یاد لرئ چې دا ډېر غټ کمپنسیشن دی. دویم خبره دا ده دوی زموږ نه داسې تپوس کوي چې لکه دوی موږ ته ګل ګلزار دا ملک پرېښي. ایزی لوډ خو ټول دنیا ته پته ده. زما استازي په هغې خرڅېده چې د دې خو موږ ټولو ته پته ده. زموږ هر جاب په دې خرڅېده. اوس چې دی نن چې کیبنټ وایي چې یاره دا نور ټیسټنګ موږ په ټیسټنګ شروع کړو. اوس هغه نن کنفرم شو چې یاره ایټا چې دی دا میک شور کوي چې ایزی لوډ ټایپ خبرې نه چې په پیسو باندې یعنې په میرټ باندې خلک راشي. په ایټا باندې هم دغه شانې سوالونه پورته کړی شوي دي. خو بهرحال که موږ یو طرف ته عتیق صاحب خبره وکړه چې تیر الیکشن کې دغه شو نو الیکشن هم چې کله شوی دی نو خامخا ظاهري خبره ده بیا د هغې نوست اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي دا دعوه خامخا کوي چې یاره په دې کې داندلي شوې ده. دغه شانې که دغه کې هر حکومت چې کوم راشي نو په تیر حکومت باندې دا الزام خامخا لګوي چې دوی کومې برتیانې کړي نو هغه ټیک نه دي شوي. بهرحال دا یو سیاسي دغه به روان وي. خو عتیق صاحب تاسو راته لږ دا ووایي چې کوم تاسو هم یو تحریک شروع کړی دی، پی ډي ایم هم یو تحریک شروع کړی دی، ستاسو د هغې په بیانیه کې څه فرق دی؟ د پی ډي ایم او جمع اسلامي تحریک ته وروسته زه راځم. خو چې کوم سوالات دلته اوچت شوی باندې یو خبر وکړو څنګه د موجوده حکومت عوامو دا انالیسس کړی چې څنګه 100 ورځې یادې کړې وې، 100 ورځو پس یو کال یاد کو او اوس دا 2.5 کاله تقریبا وتو باندې دي. او دا مشکله ده که د حکومت مزید 2.5 کاله سر ته ورسوي که عمر رسوي نو د دې اخره کې نتیجه ومکه ده چې کم د 100 ورځو نتیجه وه او کم د یو کال نتیجه وه. دې دوران کې چې کوم د هیلث خبره وشوه صحت کارت چې دی د هغې روزانه څونه مسلې موږ له عوام روړي لګیا دي چې صحت کارت کې پیسې نشته خلکو سره او زباني جمع خرچ دی. دې وخت کې تاسو به حیران شئ چې د خیبر پښتونخوا ټول نه غټ اسپتال چې هغه ډیر طویل عرصه کې د پاکستان جوړېدو نه مخکې هغې ګرومینګ کړی او ډیولپمنټ شوی او دې پوزیشن ته را رسېدلی و چې هغې یو غټ سروسز ورکول دی خیبر پښتونخوا ته. LRH خبره زه کوم نو صرف یو واټ خبره که زه وکړم چې د کوم د زړونو د علاج او د بایپاس اپریشن وارډ دی د هغې کې تیر شوي 1.5 کال نه یو اپریشن هم نه دی شوی او صحت کارت کې دونه پیسې نشته چې یو غریب سړی بهر لاړ شي او پرایویټ سیټ اپ کې یو پرایویټ اسپتال کې هغه اپریشن ځان له وکړي. دې وخت کې دونه مسلې دي عام عوام کې چې تاسو به هغې ته حیران شئ. دا یې بنیادي وجه د دې حکومت غلط پالیسیانې دي او غلط پالیسیانو په وجه باندې مسلسل کومه خبره دی کوي چې موږ ته د حکومت مخکینی حکومتونو داسې د حالات پرېښي دي نو دا حقیقت دی چې چا هم پرېښي دي خو د دې ټیک کولو دپاره د یو اواز پورته کولو په دې باندې عوامو نه ووټ اخیستی خو د مسلې حل کولو په ځای باندې مسلو کې ورځ ته ورځ اضافه کیږي چې کومه خبره ما مخکې وکړه چې دا خو ډېر اسان کار دی د حکومت له چې دوی کرپشن رکاو کی خو د کرپشن پر ریټ کې اضافه شوی. کم کار چې مخکې په 100 روپۍ کېدو هغه 500 ته رسېدلی، کم کار چې مخکې په 1000 روپۍ په یو دفتر کې کېدو هغه 500 ته رسېدلی. دا خو د دې حکومت کارنامه ده. دغه رنګې چې کمې قرضې دي 34-35 ارب قرضه وه چې کله دی راغل او اوس هغه قرضه چې دا تقریبا 75 ارب نه اوړېدلې ده. نو دا خو بل چا دا قرضې نه دي اخیستي. دې وخت کې IMF ډیکټیشن باندې ټول بجټ تیاریږي. د بجلی ریټ تاسو له IMF مختص کوي، د پټرول ریټ تاسو له IMF مختص کوي، تاسو له د ګیس ریټ IMF مختص کوي، تاسو له ټول غلې څونه اناج دی د دې ټول تفصیلات ای ورکوي. نو دې خلاف PDM هم راوتی، موږ هم راوتی
زمونږ فرق دا دی چې پی ډی ایم کومه بیانیه ورکړې ده نو هغې په هغې کې داسې رایوځې هغه رنګې نه ښکاري او څو ځله داسې واقعاتو شو چې هغې په نتیجه کې دا ښکاري چې پی ډی ایم هغه نتایج نشي رسولی. زمونږ د جماعت اسلامي پاکستان دا بیانیه ده چې کم قوتونه دې وخت کې سیاسي هله ځله کې سرګرم دي او که څوک حکومت کې ناست دي او که څوک په د اپوزیشن تحریک چلی دا ټول ماضي کې او مستقبل کې یو دي او دا مکه خلک دي. دا جهانگیر ترین سے پرونه پورې حکومت کې ناستو د دې نه مخکې د جنرال مشرف سره حکومت کې شعر اغسته ما مخکې مو دا نمونه اغستل مناسب نه دي خو د دې ډېر غټ تعداد د موجوده حکومت د وفاقي کابینې تقریبا 30% 35% خلک هغه دي چې دا هر یو حکومت کې شامل دي. نو دی چې وایي چې دا ماضي نه مونږ ته پاتې نو دی څوک یادوي؟ صرف عمران خان صاحب بدل شوی باقي منسټران خو ټول مکه دي. شیخ رشید صاحب که ریلوے منسټر دی دا خو ماضي کې مسلسل د ریلوے منسټر پاتې شوی که ریلوے تباه ده همدغه منسټر د وجې نه تباه ده. خو دا اصل عوام سوال کوي دی نه چې کم خلک ماضي کې د هغې ټریک ریکارډ پولیټیکلي ښه نه دی هغې سروسز ښه نه دي هغې په کابینټ کې وفاقي کابینه کې او منسټرانو کې پاتې شوي او رزلټ نه دی ورکړی نو هغه د موجوده کابینټ کې ولې شامل دي؟ دا یو سوال دی عوام دی نه کوي. او دویم سوال عوام دی نه کوي چې پکار دی چې دوی سبسیډي ورکړي کم اخراجات دی وخت کې کیږي په وزیر اعظم هاوس اخراجاتو کې اضافه شوې ده د صدر هاوس په اخراجاتو کې اضافه شوې ده د صوبایي کابینې اخراجاتو کې وزیر اعلی هاوس په اخراجاتو کې اضافه شوې ده. نو دوی خو واده کړی چې موږ به اخراجاتو کې کمې راولو هغه کمې هغه رنګې را نه و او هغه عوام د دې تپوس کوي چې د بل اړخ د عوامو باندې بوج سیوا کیږي لګیا دی عوامو باندې هر یو شیز ګرانیږي لګیا دی عوامو نه سروسز اغسته کیږي که تعلیمي که صحتي که روزګاري دی وخت کې بیروزګاري ډیر زیات پیک ته ورسېده. نو دې خلاف جماعت اسلامي میدان کې د جماعت اسلامي پاکستان کې یو حقيقي تبدیلی غواړي. هغه تبدیلی صرف د مخونو د بدلولو تبدیلی نه ده چې دا مخ پځې دا مخې ته راغو او دا به تبدیلی راولي. هغه تبدیلی اصل کې د نظام تبدیلی ده چې کم نظام تیر شوی د اویاو څه د پاسه اویاو کالونه په دې ملک کې دی او هغې کې خالي څه خلک بدل شي خو نظام او فیصلې دا خبر به ستاسو سره مخکې به زه هم موږ سره د مې ټیم د ګران کتونکو پروګرام کې وړه ونتي دماغ لو پس راځو موږ سره د مینه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې ورکلی و دا موږ سره ټلیفون د لارې د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي ډیپټي سیکرټري اطلاعات ګوهر انقلابي سے موجود دی. ګوهر صاحب پروګرام کې تاسو ته ورکلی وایو ګوهر صاحب لاین چې کوم دی نو هغه ډراپ شو. موږ به کوشش کوو چې د هغې سره دوباره رابطه وکړو. نواز صاحب تاسو یو خبره وکړه چې د شرم لفظ چې کوم تاسو ډېر په محتاط انداز کې استعمال کو خو نن سبا په سیاست کې کوم وګورو ډیر زیات هغه زبان داسې مطلب چې څوک څه خبره ول ورزیه په خولې هغه کوي. دا شان کې پرون خبره موږ وکړو دا شان اجاز شاه صاحب یو خبره کړې او د هغې بیا یو وفد راغلو د هغې نه یو عوامي نیشنل پارټۍ یو د لانګ مارچ اعلان وکړو هغه لانګ مارچ بیا هغې کینسل کو. دغه شان علي امین ګنډاپور صاحب چې کوم دی هغه هم دغه شان یو خبره وکړه چې د مریم بیبي په حوالې سره ټول سیاسي جماعتونه چې کوم دي د یو بل په اړه باندې بیا خاص کر زنانو لپاره داسې الفاظ استعمالوي چې دغه نامناسب وي. نو تاسو څه ګڼئ چې دغه استعمال چې کوم دی دغه کې موږ له به څومره ډډه کول پکار وي په سیاست کې به مخکې څومره موږ له به محتاط اوسېدل پکار وي؟ ګوره جی ارشاد صاحب خبره دا ده چې ما ځکه معذرت وکړو چې زما یو تربیت شوی دی یو ښه اداره کې مې سبق ویلی بیا زما نیکه مشرانو پارلیمنټ هم کتلی دی سیاست هم کتلی دی خو زموږ یو تربیت کړی دی او هغه دی چې یاره مهذب طریقې سره به دغه کوي. کله چې زه مهذب نه یم نو زه به د قوم څه تربیت به وکړم ټیک شو جي که هر څوک که د تحریک انصاف څوک لیډري که د بلې پارټۍ لیډري که هغه د چا په ذات باندې خبره کوي زه به یې نه ډیفنډ کوم دا بالکل نشي برداشت کړی. زه ذاتي طور باندې چې دی نو زه دا بالکل په ایشوز باندې موږ ته پکار دی چې خبرې وکړو. صحیح ده ټیک ده جی بالکل. موږ سره ګوهر صاحب موجود دی هغې تاسو خبرې ته بیرته راځم. ګوهر صاحب تاسو راته لږ دا ووایئ چې کوم ستاسو هم یو تحریک روان دی جماعت اسلامي والا هم روان کړی دی حکومت هم جلسې کوي خو د حکومت لخوا دا ویلی کېږي چې ستاسو ایجنډا چې کوم ده نو دا بهرنۍ ایجنډا ده تاسو هغه خبرې کوئ چې هغه باندې بهر خلک خوشحالېږي نو تاسو له به خلک نه راځي. څه به وایي په دې اله پېښور چې کومه جلسه ده خلک به راشي؟ ډېره مننه ارشاد خان. زمونږ چې څو پورې زمونږ خبره ده نو موږ یو 26 نکاتي ایجنډا اناونس کړې ده او هغه ایجنډا چې څوک وګوري نو زما په خیال هغه په خپله پوه شي چې موږ که په دې وطن کې
یو آزاد ډیموکراټک سیستم غواړو نو کدا د باري جنډي خدا ډیره ښه جنډه ده صحیح دی منګه ک جمهوریت د پابندونو او د کنټرول دیموکراسي نه آزادول غواړو موږ په دې وطن کې د عوامو د رائے مطابق حکمرانی غواړو موږ د یوې ادارې په بل اداره کې مداخلت نه غواړو موږ دلته ادارې مضبوطول غواړو او هر ادارې لپاره وای چې د خپل ډومین کې خپل کار کوي نو کدا د باري جنډي خدا ډیره ښه جنډه ده صحیح ده دا خو په دې ملک کې په دې وطن د قسمتي ده چې کلم دلته کې ته د حق خبره کې د سچ خبره کې د حقوقو خبره کې هر سړی ته وای چې تخپل دایره اختیار کې دنه اوسه نو چې کله ته دا خبرې کې نو دای سره زما په خیال دی خلکو سره د دین علاوه بل سلار ني چې دا د انډیا خبره ده او دا د اسرائیل خبره ده او دا غدار دی زما په خیال دا خبرې اوس ختمول پکار دي دا ولس ډیر زیات چې نو اوس اویر دی دا پارت باندې پوي دی او دا هر څه خبر دی د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ چې کومه په 22 تاریخ باندې دلته جلسه کیدونکې ده ان شاء الله ځوان چې دا به د ګجراوالا د کراچۍ او د پیټ ریکارډ ماتي چونکه په دې صوبه کې چې مونږه په دې پاکستان کې د چا خلاف د موومېنټ شروع کړي ای په دې صوبه کې ونیم کال تیر کړو او د هغه ونیمو کالو نتیجه تاسو ته مخامخ ده تاسو وګورئ د تاریخ بدترین مهنګائی ده د تاریخ بدترین بیروزګاری ده د تاریخ بدترین بدامنی ده تا چې څومره مطلب دا لري چې کم سيزونو د پاره کم وادي شي او کم د خلکو هغه هاي اپ کم ځای ته رسیدل نو دا غي مقابله کې تاسو ګوري هغه 1 کروڑ نو کرای کم ځای دی 50 لک پورنه کم ځای دی بلدیاتي سیستم کم ځای دی دې ټول سيزونو ته وګورئ نو دې صوبه کې خصوصا د خلک په خپل روزي موږ ته ضرورت نشته د عمران خان او دغه وزیران دا غي لب لهجه او د کردار او هغه سيزونه به ان شاء الله په 22 تاریخ خلک موږ ته په خپل پرووایډ کوي ټیک دی ګوار صاحب ډیر مننه موږ له ټیم را کولو عتیق صاحب تاسو دا وایي تاسو خبره وکړه چې دلته تاسو یو داسې نظام غواړئ چې په دې کې د غزړې چهري چې کوم دي نو غلې تیر وختونو کې کوم وتل دوه پارټیانی به بیا په پاکستان تحریک انصاف هم راغلو درې پارټیانی شوي چې هغه په دغه پاور کې راغلي دي آیا تاسو په دې پوزیشن کې چې څلورم قوت جوړ شي ګورئ ارشاد صاحب دی کې دی وخت کې کدی پوزیشن کې نم یو خو مونږ ان شاء الله په دې امید باندې دا تحریک روان کړی دی او په عوامو کې د دې ډېر غټه پذیرایي ده مونږ ته پاره چې مونږه اصل مسلې ته خلک رابلو لګي ګورئ مونږه ځکه پی ډی ایم کې نه یو چې پاناما لیکس کې کم خلک انوال دي او د هغه رنګ احتساب نه دی شوی نو هغه ټول خلک چې کم تحریک کې نو جماعت اسلامي هغه تحریک نه بزان لري ساتي جی کم تحریک کې چې داسې خلک چې د په نیب کې فایلونه نو هغه تحریک پاکستان ته صحیح نتایج نشي ورکولی بلکې هیڅ خاص مقاصد د پاره او دا به ډېر زر راښکارم شي مونږ عمده کوو که حکومت کې ناس خلک دي او که اپوزیشن دی په دې مختلف فلورز باندې کم ډیسیژنز ورکړه د سېنات په الیکشن کې چې سره ښکار شو په دې عدم اعتماد تحریک کې او په نور شیزونو کې دا واضح ده جماعت اسلامي دا غواړي چې موږ په دې ملک کې حقيقي تبدیلی راولو د ملک متوسط طبقه چې دا هغه ته قیادت ملو شي او جماعت اسلامي واحد د سي پارټي د پیلډاټ دا 13 ورځو کې دا سروې راغه چې هغه یو اندرونی جمهوریت نظام لري او هغه متوسط طبقه له هغه قیادت ورکوي او سو پورې متوسط پاکستان 22 کروڑ عوامو کې اصل طبقه چې دا متوسط طبقه ده جی د چا پلار نیکونه چې په حکومت کې را روان دي دا خلک په پاکستان کې یو 100 لکه دي او موږ خو دا وایو چې د انګريز د وخت نه ناشتي او تر اوسه پورې ناشتي کله یو پارټي کې کینی کله بل پارټي کې کینی خو سنه طریقې سره پاکستان خوري لګیا دي موږ دا غواړو د پاکستان اصل طبقه درمیانه طبقه متوسط طبقه تعلیم یافته طبقه شریفه طبقه د روزي او دای مونږه عوامي مسایلو باندې روچت کو او د عوامي مسایلو حل د پاره د تحریک مونږ برپا کړی او دا به ان شاء الله مونږ منطقي انجام ته رسو کم چې دلته د خبرو شو د شرم حواله سره زه دا غنم چې کم لفظ مونږ جماعت اسلامي زموږ د تربیت کړي اسلامي تحریک زموږ د تربیت کړي چې کم لفظ د پاره زمخ کې معذرت غواړم هغه لفظ ادا کول زما ضمیر هم نه مني نو هغه نه ادا کول پکار خو دی وخت کې دا غیر لوی علمیه ده دا خبره ز ختموم دلته چې پاکستان په سیاسي تاریخ کې 2 ځله د واقعیت شوي چې د پاکستان سیاست حروف تهجی خراب شوه ده هغه ماضی خبره مونږ نه کو ډیر کلونو مخکې هغه شوی و ځکه چې ټول خلک د دنیا نه تری خدای چې کم خلک دی وخت کې دا کار کوي زه ته د درخواست کوم چې د پاکستان د معاشري د بهترۍ د لپاره د عمل ټیک د عتیق صاحب
نواز صاحب تاسو لږ دا وایي اخري 2-3 منټ ټیم دی موږ سره چې په صوبه کې نورې مسایل هم دي خو د غنم هم موږ ته یو مسله وسنګ چې تاسو چینو خبره مو کړه موږ سره غنم چې کوم دي دا موږ سره څومره دي موږ ضرورت څومره دی ګوره جی غنم ان شاء الله زموږ هغه کرایسس به هم کمپلیټ شي ځکه زموږ د هغې چې کوم دغه دی رسد هغه موږ ته چې څومره موږ امپورټ کولو څومره پکارو ان شاء الله هغه به هم راشي هغه ټویټ کړی دی علي زیدي صاحب تاسو په شپینګ دغه کې خو زه لږ د دې ملګرو لږ 2 جوابونه ورکول غواړم مختصر ټایم کم دی مختصر جواب او عتیق صاحب چې دی نو جی بیا داسې دی چې جماعت اسلامي دی قوم دا ګوري چې یاره کنفیوز ده او د کنفیوژن هغه دغه د دوی د خبرو نه هم ځکه اندازه لګي چې پرایم منسټر هاوس چې دی اخراجات ځکه کم شوي دي د اول دوی د کرایم خبر وکړه د دې د ریکارډ د درستګۍ دپاره چې پرایم منسټر صاحب خپل په ذاتي خرچه باندې خپل په کور کې اوسېږي یو خو دا درستګي ده دویم خبره دا دی چې دوی د سراج الحق صاحب خبره وکړه چې ډېر محترم دی زموږ مشر دی او ډېر محترم دی دا د هغې د فاینانس منسټرۍ دی خبره وکړه چې یاره کتابونه دا ټول چې تاسو خو مخکې هم په حکومتونو کې وی تاسو مخکې ولې نه کول دا ویژن د عمران خان ویژن و جي دې کې هم زه دغه نه کوم بل دا دی چې ګوهر صاحب خبره وکړه چې یاره جي زموږ یو ویژن دی زه صرف جماعت اسلامي ملګرو ته به صرف دا ویل غواړم ځکه چې نه 3 او نه 13 جي چې تاسو ماته دا وایي چې تاسو او جمعیت علماء اسلام چې تاسو خو اسلامي پارټیانې تاسو عمران خان صاحب که بالفرض حکومت کې راغی نو د دې نه څوک تېښته کولی شي چې د ملک تباه شوی دی د زردالي سره ودرېدو یا د نواز شریف د دوی د غلاګانو نه تاسو انکار کوئ ځکه چې عمران خان پرېږدی هغې په یو بل باندې هم دا ګواهي ورکړې ده چې یاره یو وایي چې دی غل دی بل وایي دی غل دی او هغې خپل په اوسه پورې په سټېټمنټ موږ دا وایو جي ارشاد صاحب عتیق صاحب بالکل ټیم ختم دی مختصر کې 10 سکند موږ دا وایو چې دا ملک 2 یا 3 کاله کې کم رفتار سره تباه شو نو په 2 کالو کې نه زیات رفتار سره تباه شو او کنفیوژن شکار موجوده حکومت ته چې هغه وزیر اعظم په خپل په ډیرو معاملاتو کې علل اعلان کنفیوژن شکار شي هغه دا سټیټمنټ ورکوي چې ماته خو د ټي وي نه پته لګي د پټرول ریټ دونه زیات شو ټیک دی ډیر مننه نواز شانګلا صاحب عتیق الرحمن صاحب تیمور باز صاحب ګوهر صاحب ګران کوتونکو هم دې سره د پروګرام ټیم سره تر اجازه غواړو د الله پامان